یو ملګري وایي چې په جومات کې دویمه جمعه څنګه ده؟ دویمه جمعه کول په جومات کې څنګه ده؟ یو جمعه شوې ده، څه کسان رال مونږ بله جمعه کوو. نو دویمه جمعه جایز هم ده یعنې کېږي، ناجایز هم ده یعنې نه کېږي. صحیح ده که نه؟ هم دویمه جمعه کېږي هم دویمه جمعه نه کېږي. دویمه جمعه څنګه کېږي؟ ولې کېږي؟ دویمه جمعه داسې کېږي که چېرته څه ملګري مسافر په سفر کې روان دي، په لاره باندې تېرېږي ګاډی که نه، ګروپ ترې رالل ویې کتل جمع شوې ده، بس دوی خپله جمع چې کوم ځای کې امام جمع کړي هغه ځای کې به جمع نه کوي، یعنې امام به هغه ځای کې نه ودرېږي، سیټ ته به ودرېږي، خپله جمع به وکړي. بای چانس دې ته څه وایي؟ دې ته بای چانس وایي. نو دویمه جمع دې وجې نه فقها وایي کوشوه جواز لري، خو چې کوم کسان رادن نشي نو هغوی به نورو ته اواز نه کړي چې لکه شا به کوې دویمه جمع کوو، ځکه دې وجې نه بیا چې دی نو خلکو کې سستیا پیدا کېږي، سستیا، تکاسل، کساله. صحیح دی که نه؟ وهم کساله یراؤون الناس، دې قوم کې دې خلکو کې بیا سستیا پیدا کېږي، دې وجې نه دوی دې خپله جمع وکړي، جواز لري، او بای چانس په خپله مخه دې ځي. یا مقیم خلک دی د محلې، خو چېرته داسې شاذ و نادر بای چانس داسې موقع راله هغې رادن نه شو، خپله جمع وکړه، سیټ ته غونډه کې لاړل، خیر دی، فقها وایي خیر دی. او نه کېږي داسې چې علما وایي که چېرته دا خلک د دویمې جمع عادي شي نو د لومبیا جمع به اهمیت ختم شي. لومبیا جمع اهمیت څه شو؟ ختم شو. ځکه هر سړی وایي چې لکه هسې بله جمع کېږي، هسې بله جمع کېږي، راځه بله کې به شریک شو، راځه بله کې به شریک شو. دې وجې نه بعضې فقها چې کله محدثین حضرات بندول کوي د دې وجې نه کوي چې یاره د خلکو کې د قوم کې سستیا پیدا نه شي، لہذا دې وجې نه دویمه جمع کول په جومات کې چې کوم جومات کې شوي هلته دویمه جمع کول جایز نه دي. خو دا هغه جومات چې کوم جومات هغې کې اذان کېږي پابندۍ سره، 5 وخته لمونځ پکې کېږي، نو بعضې فقها پکې دا جومات یادوي. به هر حال که چېرته بای چانس ملګري رادن نه شو، په جومات کې لمونځ شوي دي، خپله جمع وکړه، خیر دی. خو عادت به نه جوړئ، عادت به نه جوړئ چې بس دویمه جمع دویمه جمع دویمه جمع دویمه جمع، دې سره بیا سستیا راځي. یو د هاریو جوماتونې لکه اهل عرب چې دي د هغې جون ډېر زیات بیزې دي، او جومات کې په ټیم باندې چې جمع شروع شي نو بیا پکې دنیا خلکي، بیا پکې دنیا خلکي، هغه جمع شوه خلک دې نه راووتل چې ګورې بیا جومات ډکي. نه هغې چې تاسو وګورئ عرب شو پرس کا یا نور د ښارونو چې کوم مساجد دي هغې کې خامخا چې دی نو ډېره زیاته ډله وي په یو ټیم باندې. نو هغې چې دي په جوماتونو کې لمونځ کوي که نه، نو هغې دغه وجه هم ده، محدثین حضرات وایي، فقها وایي چې یو هی کې جمع عقیر جوړېږي روزانه مقدار باندې، نه که هغې کوي نو هغه بېله خبره ده. یو زمونږ د بانډو دا مساجد دي کې هم نه ده پکار، یو د هاریو دي هغې کې وشي نو خیر جواز لري. به هر حال دویمه جمع جواز لري، صحیح ده، بای چانس وشوه خیر دی. لیکن مستقلا او پابندۍ سره دویمه جمع کول چې دنو په یو جومات کې هغه د اولې جمع اهمیت ختموي، ځان ساتل دې نه څه دي؟ بهتر دي. او که انسان بای چانس راغلی دویمه جمع وشوه نه خیر دی، او پوه نه شو نو هم خیر دی. خو چې کوم حضرات وایي چې دویمه جمع لازمي ده، هر انسان ځان خپله خپله جمع کوي، نو محدثین حضرات د الله پیغمبر فرمایي چې تاسو کې 2 کسان دي نو د 2 کسانو لمونځ د ځانه ځان لمونځ بهتر دی، د 3 اشان 4 اشان دی، حدیث مبارک دی که نه. نو که چېرته بای چانس کار جوړ شو نه خیر دی، عادت جوړولو نه دي پکار. نه چې کوم حضرات وایي دویمه جمع جایز نه ده هغې هم ټیک وي، او چې کوم حضرات وایي دویمه جمع جایز ده هغې هم ټیک وي، صحیح ده. او بله ده خپل عرف ته کتل پکار دي. من لم يعرف اهل زمانه فهو جاهل، چې کوم انسان خپل زمانه والا خلک نه پیژني وای دا خلک جاهل دي، دا یو قاعده ده.
صحیح ده که نه؟ من لم یعرف اهل زمانه فهو جاهل. تو خپل وخت ته، خپل ماحول ته، معاشرې ته، ټیم هغه ته وګورې چې دا دې وخت کې ما ته دې ځای کې څه کول پکار دي، هغه شانتې کار به کوې. صحیح ده انشاءالله. نو که وشوه هم ټیک ته، که ونه شوه هم ټیک ته، دواړه جایز دي. صحیح ده. نو دا ملګري ته پوسټ کړی دی، نو پوه شوې لکه زه سیده ډېره ښه ده. هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.